چې زنیم زما د کور بس کېږي، زنیم د دکان بس کېږي، زنیم د دفتر بس کېږي، زنیم زما د دې میشن او زما د دې کاروبار بس کېږي. داسې خلکو نه ادیره ډکه وی چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو، چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو، تخت او تاج د شاهجهان نه شلو پاتې، د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو، دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای عبدالرحمانه چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو. یو ورځ مرګ را روان دی، په ایمان وې مرګ لم تیارې کړی دی، مرګ لم تیارې کړی دی، مرګ له تیارې نشته. نو زما محترمو د الله نه ویریږئ، د پاکستان په دې ازادۍ باندې ګډاګانې مه کوه، ګانې بجانې مه غږوه. د پاکستان په دې ازادۍ باندې بالکل منم خوشحالي مناو کا، لاړ شه چکر ولګوه، په چکر کې مونځ مه قضا کوه، لاړ شه چکر ولګوه، نامحرمه زنانو نه خپل سترګې ښکته کا، لاړ شه چکر ولګوه. الله جل جلاله فرمایي قل سیروا فی الارض فانظروا. د چکر نه الله منع کړی نه، چکر نه الله منع کړی نه، د الله د نافرمانی نه موتا منع شي. الله وی ما خفه کوه. نو په ګډاګانو الله خفه کیږي نه خفه کیږي؟ دا اوس په 14 اگست کې بچی دا کمی ګډاګانې کیږي، دا کم زما عزتمندو د الله نافرمانی به کیږي، نو په دې سره الله خوشحالي کې خفه کیږي. او پاکستان الله خوشحاله شو، راضی شو چې پاکستان په 14 اگست 1947 کې الله په وجود کې راوستو، د مسلمان زما عزتمندو په پنجه کې پاکستان ورکو، د کافر د پنجه نه الله پاکستان خلاص کو. نو هغه مسلمانان شکر گزارو، هغه مسلمانان عبادت گزارو، هغه مسلمانان تهجد گزارو، هغه مسلمانان سچا پکا مسلمانانو الله ته زارو قطار سره جړل چې الله دا پاکستان ملک یا الله دا د کفارو د پنجه نه آزاد کا، الله آزاد کو. نو الله پاک فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. زما د نعمتونو چې څوک شکریا ادا کوي، وای پاکستان آزاد ملک دی، د الله د نعمتونو لوی نعمت ازادي ده، ازادي ده، ازادي ده. الله هغه ازادي مسلمان ته ورکړي لوی نعمت دی. الله پاک فرمائی په دې نعمت باندې شکر وباسا، پوره دنیا با مسلمان چې کوم دی مسلمان به پوره دنیا باندې بادشاہت بکی، حکمرانی بکی، او کنا فرمانی دی وکړه، ناشکری دی وکړه، د دې ست نعمت نه بدیم خلاص. خدای نه خاصه الله ملک را کړی دی، واپس را روانه دي. نو ان شاء الله بچی به منی کو، زم کوشش کوم، تاسو هم کوشش وکئ. 2 رکعاته صلات شکرانه مونږ وکړو، 2 رکعاته صلات شکرانه او د خپل رب شکریا به ادا کو. بیا زما عزتمندو دا پختنی، دا غیرتمندی، دا چې کم دی فحاش لباس کې دا نوجوانان په مخونو باندې چاپی او ډمبقو والا او په گاړو کې چې کم دی راجم شي او جنډي لګولي او زی پزې باندې چې کم دی ډول وته ګډي په ډانسونو باندې الکه پاکستان آزاد شوی، په ډانسونو باندې آزاد شوی. ما خو درته ویلې چې د دهلي نه واله تر لاهوره پورې داسې ونه نه وه چې هغې پسې مسلمان او عالم را ځوړند شوی نه و، پانسي شوی نه و. د پاکستان مسلمانانو څومره قربانۍ ورکړي، څومره سرونه تنونه جدا شوي، څومره وینې ورکړي دي، څومره بچي یتیمانان کړي دي، څومره ښځې کونډې کړي دي، او نن ته ګډې شرم دله نه درځي. د هغه هندوستان سره زما دشمنی ده، د هغه هندوستان پاکستان د چیلنجونه ورکوي، او تا د هغه هندوستان غانې په گاډي کې پټي لګولي، د گاډي د پاسې د پاکستان جنډه لګولي او دنه د انډیا غانې لګولي. دا ستا غیرت دی، دا ستا پښتو ده.